اوس هغه خلک چې چا لپاره د زکات مال اغشتل ممنوع او ناروا دي د هغې بیان کو. غنی لپاره مال د زکات اغشتل ممنوع او ناروا دي. غنی چاته وای؟ غنی هغه کس ته وای چې هغه د 52 تولې چاندې قیمت مالک وي، که هغه هر شکل کې وي، که هغه د سره چاندي وي 52 تولې نو هم دی غنی دی، یا د سره دونه سونه را چې دغه 52 تولې چاندې قیمت برابر ده هم دی غنی دی. نن سبا د 52 تولې نه تقریبا سره 5 लाख روپے ځکه چې په 3500 روپے توله شي نو 52 کې ضرب ورکې تقریبا 1.5 लाख روپے جوړي. نو کله دی یو سړی مالکی د نقدو یا دغه امر د چاندې یا دغه امر د سونی یا دغه امر د سره سامان تجارت دکانې دي سخرسي یا صدا سے شی ور سره پروت چې هغه د تجارت پنیت هغه شي جدا به خرصوم او یا داسې شی ور سره پروت چې په حال هدا د ضرورت نه لري خو هغه د 52 تورې چاندې د قیمت برابر دي. مثلا دی وی خخت مې راوړې دا آبادی به کوم نو په حال خو ته آبادی نه کې دا ستاسو ضرورت نه اضافي ده. بلاکونه دی راوړې کور پاتري په حال دا ستاسو ضرورت نه اضافي دي او دا دغه قیمت برابر دي. یا شریعه دی راوړې دا او دا ستاسو ضرورت نه په حال اضافي ده. یا یو پلاټ ته غشري او په حال هغه ته نه جوړې ستاسو ضرورت روان دي ته بچو له میغه شری د بچو به می پکار راشي دا پر حالات ضرورت نه اضافي دي او د دې قیمت 52 تورې چاندې قیمت ترسيږي دا یو د څونه میات کلبي باندې زکات نه کیږي. یا یو سړی د ځمکې مالک ته او د کاته د ځمکې ته نه دي نور آمدن امشتا د نور آمدن شتا او د ځمکې د پیسې د اضافي راځي دا غلطه ته اضافي راځي نو دام د ضرورت نه اضافي را نو د ځمکې قیمت ته ولګي چې دا د 52 تولې چاندې 1.5 लाख روپو نه زیات نو دی هم د چانه زکات نه دی به زکات نه دی ولې دا مالدار دی. یا پنن سبا وخت دی یو سړی ضرورت د 3000 روپو د موبایل ضرورت پوره کوي او ضرورت ته کنه او دې دان لدون علي او هغه د 1.5 लाख روپو دی پرس کا 52 تولې چاندې قیمت برابر دی. یا موبایل هم سره او سټک پک سره نورم دی چې دا غي حساب یو کنه 1.5 लाख روپو ترسي آسان حساب کتاب دې په د باندې زکات نه کېږي دی مالدار دی. پسید باندې مالدار چې سید سړی سید کدی مالدار دی او که غریب دی په د باندې زکات نه کېږي. ځکه دا نبی علیہ السلام خاندان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې داغه په خاندان باندې داغي په غلامانو باندې چې کوم آزاد کرده شوه غلامان دي پاغي باندې غلامانو باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې آزاد هم وي زکات پاغي باندې نه کېږي الله په حرام کړی دی. یو ځل حسین رضی الله عنه کجوره پرتور اویغه شتوخلی ته واچو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کخ توکا وګرځوا. یو صحابي ته تاسو کې د الله رسول دا ولي د دې وجه مې دا کې دي چې د زکات وي او په مونږ باندې زکات سره حرام او ناجایز دي. نو دا غره خلینه کجوره کې کم نه روح کړه دوره پورې احتیاط دا شوی. اگر دې کې فقها خبرې کوي سبا دې فقها گنجائش سیدان لور کوي خو هغه بیا رستو خبرې دي غټه خبرداري چې په د باندې د زکات مال چې کم نه سره ممنوع او ناروا دي. بل بچا باندې پلار چې د پلار مالی او د پلار د مال زکات ورکړي کېږي نو که ارڅو کې ورکړي د پلار بچولا بچي یوازې خپل بچو ته نه وي وسی کړوسی کودی تر قیامت پورې د سونه سلسله را او د په اولاد کې راځي په هغه باندې زکات د مال نکي.
نه به ورکوي زکات. د سره به نور داسې د زکات نه علاوه امداد کوي که غریب یا یو سړی پلار له ورکوي نیکه له قر نیکه له نیا له قر نیا له ورپسې تر د آدم علیه السلام پورې ځه دا سلسله د پلارانو چې څونه ده په دې باندې زکات نه کېږي. یا ښځه خاوند له زکات نشي ورکولی خاوند ښځې له زکات نشي ورکولی. دا هغه کسان دي چې چا له زکات ورکول ناروا دي او حرام او ناجایز دي. زکات په څونه مال کې دی نو هغه راته ما وویل چې 52 تورې چاندې قیمت معلومول ګران نه دي آسان دي. نیټ لبا د چاندې ورکې د چاندې موجوده قیمت एकदम تراشي په پاکستان کې د چاندې دونه قیمت دی بس هغه له په 52 کې هغه د تولې قیمت ته تخی بس هغه له په 52 یعنی 52.50 کې به ولر پر کې چې ست روزي بس داستان حساب دی. نو چې د دونه مال ته مالکی نو پتا باندې زکات واجب دي ته به ورکې. او ما پکې د دې نمخ کې د اغشتو د پاره یو څو شیزونه شامل کړي چې رقم سړی زکات اخلي نو هغه لپاره پکې ما دا ویلي چې د پلاټ وي د خرڅ نه وي د ضرورت لپاره خو د ندی هم زکات نه اخلي او کپرس کده د پلاټ او د ضرورت لاغه شي د خرڅ پنیت نه هغه شي دا به خرڅوم دا د خپل بچو لا ضرورت لاغه شي وي یا د ضرورت د پاره د زمکه راغه دی خوري د خرڅ د پاره نه را یا کور دی یا ګاډي دی ودرې ګاډي ورته ولار دی او ضرورت او منډه تړلې د پاره ساتري د خرڅ پنیتی نو پرې زکات ورکول نشته. البته کدی محتاج سودا سره دغه سيزونه زکات په نه اخلي. پیسې به خبره کنه پدې باندې دی غنی دی دبل نه زکات نه اخلي خدا شي غنی نه لري چې دی وبل لم زکات ورکي بل په زکات ورکول په دغه سيزونه نشته خدا پښته چې دبل نه زکات نه علي دبل نه زکات نه خوري پدې باندې پیسې به خبره. یا یو سړی سره شل دینار د دینه د سونه پیسې دي د دینه 7.5 تولې سونه جوړي 19 تولې سونا اوس پتا زوای چې را چې 19 تولې سونه شوانو د 19 تولو نه سونه جوړيږي دا تقریبا د دینه 15 لک روپے جوړيږي لا زیات ته جوړيږي او کم ته نه جوړيږي. نو یو خواوې یو سړي 1.5 لک روپے وي نو دی به کم نه زکات ورکي او بل خواوې چې 19 تولې سونه نو 19 تولې سونه نه هو 14 لک روپے جوړيږي. نو آیا دا زکات ورکول په 1.5 لک کې کپو 14 لک روپے نو دا غي جواب آسان دی. ته وګوره کتا سره صرف سونه را نور د سره سم نشتا نو بیا دا غي نصاب دی 19 تولې سونه بس پاره کې پتا زکات سره هغه په کمو کې پتا باندې زکات نشته. او کنه دا سره سونم دا او سره نقدیت هم دی او سره چاندیم دا مختلف مخلوط مالونه ایتا سره نو اوس پته 19 تولې سونه قیمت سره موازنه د دینه کې اوس پته د چاندې د قیمت سره موازنه کې د چاندې قیمت دی کم رسول الله مبارک په زمانہ کې د 52 تولې چاندې قیمت او د 19 تولې سونه قیمت یو اوس قیمت کې فرق راغلی سونه ډیره بر لاړه ځکه سونه استعمال ډیر دی او د چاندې استعمال کم دی نو د چاندې قیمت لاندې پاتې شو. نو ته اوس موازنه سونی سره کې او که چاندې سره وکې نو احتیاط پدې کې چې چاندې سره سوکا موازنه وکا چې په کمو پیسو پتا باندې زکات واجب شي. ولی زکات کې ستام په درو د غریبم په در زکات کې ستام په در او د غریبم په درم دی د پیدې سوچ پکې دا ورکون کې پکې څه پیدا را د په مال پاک شو د الله په مال کې برکت واچو د مال به نه ختميږي دی به نه محتاج کېږي دی بچا ته لاس نیول ته نه جوړيږي د دنیا پیدې او آخرت کې هنور هم ډېر پیدې. نو کوشش دا وکړه یو سړي باندې زکات په کمو کې مراد یو پډېرو کې مراد نه ته وتا کم یادې کچې زکات ورکي او خو د غریب پیدا را بل خو د پیدا را
مال خو د انسان ناسم په فزوریاتو باندې لګي. مونږ چې دروازه سونه پیسې لګو نو چرته یو سړی پیدا مطمئنی چې آیا دا پیسې ما په صحیح ځای کې ولګولې، اړم پې مطمئن اکثر ته نه فزول او بس ځای کې ځي واړې ته خورینه نو وړو ته خوراک څه ضرورت دی، کور کې خړو ډې مو بیا دې پیسې راکړه ځان نه راشي علم دا فزول لاړې. یا پیغام هاده کې رامو دا قسمه قسم جوړې کو دا اسی فزول لاړې. یا دا آبادی چې مونږه کو دا فزولیات دا بلډینګونه غټ غټ کېجو دا فزول لاړې. یا دغه شان پرې خادو کې مونږ دا قسمه قسم کانې ورکو شادي خالونو کې 10 لک او 6 لک روپے صرف په یو ډوډۍ باندې ورکو دا فزول لاړې. نو دغه تا ته نه د دنیا سپیده شته نه د آخرت په پنیت د صدقې دی ورکړي بیا ستا د پنیت د صدقې څوک ورکړي، پنیت د صدقې او څوک نه ورکړي. نو دا ټول فزولیات نو ګورا ځ انسان نه پیسې اسیم په فزولیاتو باندې لګي نو کدی دا پیسې د الله په نوم باندې ورکړي نو د دې پیدا ډیر رد تکن. تاسو یو سړی رضان سره موازنه وکړي چې کم وخت نه د مال مالک شي تر د مرګ پورې د سونه پیسې لګولي ډېر پکې بیا دا حساب وکړي په دنیا کې سونه لګولي او په آخرت کې سونه لګولي. نو آلډي د هر سړي مال په دنیا ډېر لګي او په آخرت باندې کم لګي. کاغه د اودو ځواني کاغه غوث د زماني وي خداغه مال بچ کم نه په دنیا ډېر لګي او په آخرت او په دین باندې با کم لګي. نو خبره نه را چې مونږه د حساب کتاب دا شروع کړ چې تر خپل مال موازنه 50 سره وکا په سونی سره وکا په چاندې د خپل مال موازنه د چاندې سره وکا د سونی سره مکو ولی د مال خدای نه اسیم دي نو چې ته پکې د یو غریب حق ادا کړي نو دا خبره نه تا ته پیدا شو غریب ته پیدا شو. نو 52 تولې چاندې قیمت کې یو سړی سره وي نو کده سره د هغه مطابق گاډي وي او د خرڅ پنیتي اغشتي وي نو دی به دغه گاډي حساب کوي او دغه زکات پور کوي. کدی دکانداري او پاغه کې سودا وي او دا د 1.5 لک روپو تقریبا وي دا اندازتن 1.5 لک یادو نو دی به زکات ور کوي. یاد سره بل صدا چې سامان تجارت ته پراپرټي ډیلر دی مکه غشترا پراپرټي پی کوي او پاغه باندې کال وړي دو نو دی به دغه سور کوي دا به زکات ور کوي. ګور اکثر موږ په دې سيزونو کې ډیر زیات سکو سستی کوو بچ کمه را سره نقدي دغه زکات ورکو او چې کمه په دغه سيزونو کې وینا هغه موږ وینا دا خو بس تجارت پیسې دی او دا خو اوړي وروړي او پلان کې وروړي غریره چل باندې مت جوړ کړی. دکاندار د خپل دکان صحیح حساب کتاب نه کوي اندازتن بس وی دونه دی 10 لک روپے وی زما دکان دونه نه 10 لک روپے لري او ورته وی په 10 لک را کنه بیا نه درته پتو لګي چې الله سره دوکه کوي. الله سره دوکه نه کوي استاد یو ذره الله ته پته چې په دکان کې سره دکان سونه قیمت دی لہذا ته دا غي اسټیمیټ لګوا نن سبا خدا سي آلات راغلي چې پستا د دکان په 15 منټه کې صحیح حساب کتاب کوي دا سي آلات راغلي ځان سو کړی نه اوس کا پرس کړه ته یو سړی وي چې دا دکان نه باندې راخص کا نو دی بیا د ستنې او د خبره چې د میخ حساب هم کوي ولې چې دته په پیسې راځي او کوز د تریوي چې د زکات ورکنه دی وي مړه د حساب پسو کوي خو بس سټل دون دی کنه نو کم یو لګي نو الکه ته زکات ورکې کم ولې لګي بیا چې سټل لګي نو چې ستاسو هم کلیس لکې نو د شلو د زکات ورک دا ستاسو تاوان نه دا ستاسو پیدا را آینده ځل به الله تعالی د سلويخت د زکات مقدر کی په بل ځل به اتیو له زکات چې څوک زکات ورکي غري ځان سره لیکم چې ما دا کال د شلو له زکات ورکو نو آینده کال دې دا ځان سره دا چې به سلويخت له زکات ورکي یعنی مال به سلويخت له تر رسیدي بل ځل به د شپېتو له زکات ورکي بل ځل به د اتیو له زکات ورکي دا مال د زیاتیږي دا کمیږي نه او دا تاوان نه لري دا ستا د مال هغه پاکي دي زکات وی پاکیته په دې سره ستا مال پاکيږي